ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترمو مسلمانانو نارینو زنانو اوریدونکو، د الله رب العالمین وعده و د خپل نبی صلی الله علیه و آله وسلم سره چې زه به تعالی کامیابی در کوم، مرګري به دې زیات شي او دا ورځې به تېرې شي چې تاسو په مکه کې نه پرېږدي، په حرم کې د عبادت ته، طواف ته، حج ته، عمرې ته نه پرېږدي، دا ورځې به تېرې شي. الله عز وجل په خپلو وعدو کې رښتینی ذات او الله عز وجل د خپل نبی سره وعده رښتیا کوله. وعده دا وه چې داسې وخت به راشي ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، مسلمانان به ډلې ډلې شي، ډېر مسلمانان به پیدا شي. هغه وخت به تیر شي چې مکه کې ټول مسلمانان څلوېښت، عمر فاروق رضی الله عنه چې اسلام راوړه 22 مسلمانو، په مخ د ځمکه د کلمې ویونکي او مسلمانان د ګوتو په شمارو. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي كنت سادس 6، زه شپږم مسلمانو، دومره لږ مسلمانان چې شمار یې کېده. خو الله عز وجل وعده کړې وه چې افواجا ډلې ډلې خلک به اسلام ته را روان. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند اخیری کال شروع شو. الله عز وجل ته اشارات ورکړو، اذا جاء نصر الله والفتح، ای زما پیغمبره علیه الصلاة والسلام چې مددونه او فتح رال، خلق په اسلام کې ډلې ډلې داخلېدل، ته ذکر اسکار فسبح بحمد ربک، استغفار وایا، ذکر کوا. دا اشاره وا فتح مراله، مددونه مراله، خلقم ډلې ډلې را روان دي. ستا ژوند پوره دی، د کوم میشن د پاره چې الله ته را لېږلی وي هغه میشن مکمل شو، ته به د دنیا نه رخصتي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو ورځ په منبر وفرمایل ان الله عز وجل خیر عبدا، الله یو بنده له اختیار ورکه، نوم یاد نه کړه چې بنده څوک دی. یو بنده ته ویل یا زما بنده دنیا کې پاتې کېږي او که وفات کېږي او نعمتونو او خوشحالیو له زما خواله راځي، وای دا بنده راولګېد فاختار ما عند الله، وی ویل الله جنت له درځم، تا له درځم،
نعمتونو لدرزم په دنیا کې څه کوم. صحابه کرام چپ ناستو. وی ویل څوک به یادی ابو بکر په دې ډله کې په جړاش وی جړلې. صحابه کرام وی مونږ ویل دا شیخ هر وخت جاړي څه چل شوی دی چې دا په جړاش. ورستو مونږ ته پته ولګېدله چې هغه بنده چې الله ته ویلي خوښه دي که دنیا کې پاتې کېږي عمر در کوم او خوښه دي که مال راځي چې د وفات کم بنده خو محمد رسول الله علیه السلام او ابو بکر کان اعلمنا. منګه ټول صحابو کې ډیر عالم او پوی او خيارو چې په دې اشاره باندې پوښ چې دا خو پیغمبر زمنګ نه روان دی وفات کیږي ژوند نور په ختمېدلو دی. رسول سمانه الله راولېږه د رسالت دپاره. رسالت څه ته وایي؟ د الله پیغامونه میسجونه خلکو ته رسو او هغه مکمل شو. نور په دنیا کې څه کوي؟ الله عز وجل پیغمبران د تکلیفونو نه راحت ته غواړي مزو ته دعوت کوي. نو اشارات رسول الله علیه السلام ته ملاو شوي چې ستا ژوند نور په ختمېدلو دی. اسلام مکمل شي، دین مکمل شي. جزیرة العرب چاپیره د توحید رڼا خوره شوه. د لات د منات سمنات د هبل مندرونه بوتان مات شو. په عربو کې بت پرستی ختمه شوه. د عربو هغه بربند طوافونه ختم شو، سودونه ختم شو، ژوندی نوڼه خښول ختم شو، قتلونه ختم شو، پتنی او دشمنی ختم شوي. نو نبی په دنیا کې نور نه پاتې. رسول الله علیه السلام وغوښتل چې داسې یو اجتماع جوړول پکار چې په هغې کې موجوده ټول مسلمانان شریک شي. چې چا لیدلی یم هغوی مې هم وویني او کومو مسلمانانو چې کلمه ویلې ده او لا نه یې لیدلی چې هغوی مې هم وویني. زما نه څه زده کړه وکړي. نو د ذوالقعدې میاشت وه، د لوی اختر د میاشتې نه مخکې میاشت اعلان یې وکړه چې حج ته به ځو او په حج کې به لویه اجتماع جوړه شي. په زرګونو صحابه به پکې راجمع شي. رسول الله علیه السلام مدینه منوره کې اعلان وکړ چې زو سکال حج ته ځو. د حج اراده وکړه. ولی موجوده صحابه به ملاړ شي. د یمن نه به صحابه راځي، د شام نه به راځي، د بانډو نه به راځي، د مکې نه، د طائف نه، د بل ځای نه دا ټول صحابه به یو ځای شي. او بیا به عرفات او په عرفات کې به محمد رسول الله علیه السلام ودرېږي، خطبه به وکړي او ټول صحابه به وویني. صحابي چاته وایي؟ صحابي یوازې دې ته نه وایي چې د نبی علیه السلام نه به نه جدا شوی او همیشه به د سره پاتې شي. صحابیت دا داسې درجه ده او داسې مقام دی چې رسول الله علیه السلام ته د یو سکند دپاره چا وکتلې دقه صحابي شي. یو سکند دام صحابي چې رسول الله علیه السلام هغه ته وګوري دام صحابي شي. ځکه دا ډېر مبارک انسانو. په ده نظر لګېدل یا د ده نظر په چا لګېدل د هغه نه به صحابي جوړېدل. نو نبي علیه السلام غوښتل چې زه به حج ته لاړ شم. زنانه به یي، ماشومان به یي، بوډاګان به یي، میلمانه به یي، د بانډو خلک، د ښارونو خلک ما به وویني یا به زه ووینمه. د صحابیت مقام به ورته میلاو شي. او د صحابو سره د الله وعده ده. نومي صحابي د کشر نه کشر صحابي چې محمد رسول الله علیه السلام صرف په دې سترګو لیدلی. وړوکی صحابي. دا ټول صحابه د ابو بکر صدیق رضی الله عنه نه والا
تر آخري او کشر او ماشوم صحابي پوری دا ټول جنتیان دي یقیني جنتیان دا ټول الله بخلی دي دا ټول د الله دوستان او اولیاء نو څومره صحابه په دغه ځای کې زرګونه صحابه الله د دین دشمنان شیعاګان دا غوی د کفر د پاره خو ډېری وجې دي په دې کافر دي په دې کافر دي په دې کافر دي یوه وجه دا ده ولې کافر دي الله فرمایي ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا خلق اسلام ته صحابه ډلې ډلې را روان دي هغوی وایي ټول صحابه اووه کسان دي په امت کې صحابه وایي اووه کسان دي علي دی فاطمه ده عباس دی حسن او حسین دی او ابو ذر دی شپږ اووه کسان صحابه دي ابو بکر صدیق څه شو عمر فاروق څه شو دا مرداران وایي نعوذ بالله وایي هغوی مرتد شوي دي د مرتدو مخونه معلومي لکه ستاسو په شان د مرتدو ژوند معلومي لکه ستاسو په شان مرتدي دغه شانتي چې هغه د زناګانو نه پیدا وي مرتدي دغه شانتي چې هغوی په نشو کې ژوند تېروي مرتدي دغه شانتي چې هغوی اسونو ته سجدې لګوي د الله وعده څه ده چې خلک ډلې ډلې راځي دوی وایي نه شپږ اووه کسان صحابه دومره اوچت مقام لري صحابي څه ته وایي چې د رسول الله علیه السلام دا ذات مبارک دا بدن مبارک باندې صرف نظر ولګي خبرې دې مو سره ونه کړي ملاقات او ستړي مشه دې مو ونه کړي په خیر راله دې مو ونه کړي خو چې د الله نبي چا لیدلی دا څومره بختور خلک خوش قسمته خلک نو رسول الله علیه السلام اراده وکړه د حج دپاره اجتماع به مسلمانان به راغونډ شي په دې راغونډېدلو کې دا موږ ته شریعت وایي راغونډېږئ داسې یو اجتماع جوړوئ نن اجتماع ده دلته ته د کوم ځای نه راغلی د هغه ځای نه ته د کوم ځای نه د هغه ځای نه دا د کوم ځای نه زه د کوم ځای نه دا اجتماع د جمعې په ورځ شریعت موږ ته مقرر کړه ولې مسلمانانو به راجمع شي په آخره کې به یو دعا وشي زه به ګناهګار یم زما به نه قبلیږي دا به ګناهګار د ده به قبوله نه شي دا سپین ږیري خو نه دي ګناهګار الله به د دوی دعا قبوله کړي دا ماشومان خو نه دي ګناهګار د دوی دعا به قبوله شي دا اجتماع شو بیا موږ ته شریعت وایي چې نه ورځ کې 15 ځله اجتماع کوئ سهار هم په جمع منځو کې راغونډ شي ولې هلکه مانځه کې فلانکې حاجي صاحب نه ښکاري هغه فلانکې ماما نه ښکاري فلانکې کاکا نه ښکاري سار مانځه کې هم نه و غرمې مانځه کې هم نه و مازدیګر هم نه و په دې اجتماع کې به موږ ته پته ولګي چې زما مسلمان ورور ولې نه راځي تپوس به وکړو چې ناجوړه دی حادثه ورکره راغلې ده څه مصیبت راغلی دی څه غم راغلی دی یا په سفر کې د یو بل د حال احوال نه به خبر شو د جمعې په ورځ اجتماع 15 وخته اجتماع نو بیا یې راته وویل چې په اخترونو کې به غټه اجتماع وکړي مسلمانان د یو بل نه خبر شي روغ رنځور تپوس شي ملاقات وشي دیدن وشي لیده کاته وشي په دې کې ډېر ښه د دې مدرسو والا کال کې اجتماع جوړه کړي 2 ځلې جوړه کړي 3 ځلې جوړه کړي بانه ولا څه جوړه کړي هلکانو ختمونه کړي دي ترجمه ویلې ده فارغ شول ولې مسلمانان به راجمع شي راغونډ به شي علما به وویني د عالم مخ ته کتل د عالم دیدن عالم سره ناسته د هغه ملاقات په هغه نظر اچول دا بهترین افضل ترین عبادت او بیا چې ته څه زده کړې او بیا چې کومه خبره ته یاده کړې او بیا چې الله د عمل توفیق درکړي دا دستاربندي شوله راجمع شي مسلمانانو ته چغې وها څوک نه راغونډي داسې مسلمانان وي چې د زوی ختم وي زوی فارغېږي د لور به ختم وي لور به فارغېږي او دا مسلمان به په دغې ورځ په دکان کې
بیا موږ څه وایو یاره زموږ په بچو کې علما پیدا نه شو تا د علماو سره څومره مینه کړې وه مینه خو یوازې روپو ورکولو ته نه وایي مینه خو یوازې عطر راوړلو ته نه وایي مینه یوازې جانماز راوړلو ته نه وایي مینه دې ته وایي چې د هغه درس واوره مینه دې ته وایي چې د هغه بیان واوره مینه دې ته وایي هغه له وخت ورکه مینه دې ته وایي هغه سره کښېنه مینه دې ته وایي د هغه نه خیر خورېږي راغونډې که زده کړه ترې وکړه اجتماع د مسلمانانو غونډه خیرونه پکې لوی لوی علما را دعوت شي مشران علما سپینګیري علما ځوانان علما یو عالم په یو موضوع خبره وکړي انسان ته خیر میلاو شي بل ته بل په دې پسې ګرځېده پکاري تګ ورپسې پکاري په هغه ورځې کارونه مخکې رستو کولی الله اکبر رسول الله علیه السلام فرمایي ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله کله چې مسلمانان د الله په یو کور کې راجم شي یتلون کتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم د الله کتاب لولي درس شروع دی ترجمه ده ختم دی دستاربندي ده د راغونډو خلکو ته الله څلور نعمتونه ورکوي الا نزلت عليهم السکینه الله دې خلکو ته په زړه کې خوشحالي ورچي غمونه ختم ټینشن ختم لانجې ختم د جمعتونه دا مجلسونه دا ټینشن فری ځایونه دي دلته به د غمونه ختم شي دلته به د سوچونه ختم شي دلته دا ګوتې خوړل دا ختم شي الله په زړه کې یو بهار پیدا یو خوشحالي پیدا یو راحت پیدا دویم نعمت وحفتهم الملائکه ملائک د دوی نه چاپېره کینی ملائک دوی په خپله ګیره کې والي ملائک د عزت د وجې نه د دوی نه شاته ناست دریم وذکرهم الله فی من عنده الله د دې انسانانو ذکر کوي تذکره کوي یاد کوي د ملائکو سره الله جبریل امین ته وایي میکائیل ته وایي اسرافیل ته وایي ملک الموت ته وایي بل ته وایي مقربینو ته وایي ملائکو ته وایي کرامن کاتبینو ته وایي چې یا ملائکو په فلان کې جماعت کې فلان کې د فلان کې زوی ناست په فلان کې مسجد کې فلان کې د فلان کې زوی ناست څلورم نعمت الله اکبر د اجتماعاتو پسې ګرځه خو صحیح میاشت کې چېرته یو پروګرام کال کې یو پروګرام مزل ورپسې وکړه څلورم نعمت د پاسېدلو نه مخکې اجتماع به نه ختمه دعا به نه شوي الله اعلان وکړي چې یا ناستو بندګانو د پاسېدلو نه مخکې ما ټولو بخلی مغفورا لهم تاسو ته مغفرت وشي رسول الله علیه الصلاة والسلام د اجتماع اراده وکړه حج ته روان شو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم څو حجونه کړي او عمرې څو کړي وي انس ابن مالک رضی الله عنه فرمایي رسول الله علیه الصلاة والسلام په ژوند کې څلور عمرې کړي اعتمر 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي في حجته څلور عمرې نبی علیہ السلام په ژوند کې کړي او دا ټولې د ذوالقعدې په میاشت کې الله برابر کړي خو یو عمره په ذوالحجه کې راله هغه عمره وه چې په کوم کال حجة الوداع کو د ذوالقعدې په میاشت کې حدیبیې ته راووت د حدیبیې په کال باندې مرګري ورسره دي څو کسان دي 1400 د الله دې قدرت ته ګوره دا کال شپږم کال دی شپږم د هجرت د نبی علیہ السلام په دعوت څو کاله تیر شوي دي 14 کاله په مکه کې تیر شوي دي په دعوت او شپږم دا نو تقریبا د 14 او 15 کاله کې د نبی علیہ السلام سره ټوټل صحابه 1400 یا 1500 کسان په 15 کاله کې
او په اتلس او په ولس کال کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام 1415 مرګري او چې صلح وشوه را روان کال رسول الله علیه الصلاۃ والسلام بیا په 2 کال کې مسلمانان چې کله رسول الله علیه السلام مکه فتح کوله صرف مجاهدین چې مکې ته ننوتل 10,000 کسان په 2 کال کې الله دومره فرق راوست په 13 کال کې 1400 جوړ شوي او 2 کال چې په نور تېرېدل 10,000 ته ورسېد یو کال چې بیا تېرېده او تبوک ته وته مجاهدین 10,000 صحابه کرام په یو کال کې دومره تعداد اوچت شي بیا یو کال چې بل تېرېده حجة الوداع د نبی علیه السلام د ژوند اخري کالو نو مسلمانان په عرفات کې څو کسانو ته کېناستل 1,44,000 صحابه کرام کېناستل په مخ د ځمکه داسې اجتماع نه شوې وه او نه به وشي چې په هغې کې 1,44,000 او صحابه ابو بکر عمر عثمان علي معاويه ابو سفيان رضي الله عنهم اجمعين داسې لوی لوی صحابه پکې حاضر دا به څومره مبارک مجلس نو رسول الله علیه السلام د حدیبیې په کال عمرې ته راووت بیا دویم کال د هغې فیصلې مطابق دا 4 عمرې رسول الله علیه السلام حجونه یې څومره وکړ رسول الله علیه السلام چې مدینې ته راغلی دی مدینې منورې ته او د مدینې ژوند دی 10 کاله دی نو د مدینې منورې په دې 10 کاله ژوند کې یو حج وکړ دقه آخري حج حجة الوداع او د مدینې منورې نه مخکې چې رسول الله علیه السلام په مکه کې دی او نبی شوی دی 14 کاله ژوند هغه دی نو معلومیږي داسې چې رسول الله علیه السلام هر کال په مکه کې حج کړی 14 حجونه هغه شو ولې رسول الله علیه السلام به یحضر مواسم الحج د حج ورځې چې به رالې راوته به حج ته به راووت عرفات کې منا کې مزدلفه کې په دې ځایونو کې به ګرځېده او ویلې به من رجل یؤویني حتى ابلغ کلام ربي عرفات کې به اعلان وکړ منا کې مزدلفه کې څوک سړی نشته چې مال امن راکړي پناه راکړي ما ځان سره بوځي ما لږ وساتي ولې د الله خبرې دی خلکو ته ور ورسو ما خلک وجني دا به هر کال دا اعلان کړ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل قريش من بريد دعوته لك ما لپنارا تقریبا د نبوت نه پستا د مکی په ژوند کې هر کال حج وکړ خو د هغه حج طریقه اسلام کې نه راغلی چې څنګه حج وکړو په څه طریقې احرام وتړو څنګه طواف وکولي صحابه کرام لګو او نبی علیہ السلام پټ پټ ګرځیده د نبی علیہ السلام دا اعمال را نقل نشو اوس د نبوت نه مخکې د 40 کلنۍ عمر پورې حجونه به څومره کړي په څه طریقه به کړي د هغې علم الله ته ځکه د مکې خلکو هر کال حج کوي خلک وایي که نه وایي ابو جهل 52 حجونه کړي ولې هر کال یې حج کوو کېدای شي نبی علیه السلام هم هر کال حج کړي خو په اسلام کې او په مدینې منورې نه یو حج شوی دی او دغه حج د 1,44,000 صحابه کرامو د سترګو په وړاندې وشو ټوله طریقه امت ته رانقل شو چې طواف یې داسې و احرام یې داسې و منډه داسې وه صفا مروه عرفات داسې و تر دې پورې څومره څاروي ذبح کړه تعداد یې رانقل شو 100 اوښان او 100 څاروي پکې حلال کړه د اختر په ورځ نو رسول الله علیه الصلاة والسلام مدینې نه چې راوته سنت طریقه دا ده
چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدینه باندې یو کس مقرره د خپل ځان په ځای نائب چې زنیم په مسجد کې به منځونه کوي فیصلې به کوي دا به مقرری په دې علاقه کې نو ابو دجانه سماک ابن حرشته الساعدي رضي الله عنه مقرر ابو دجانه هذا كم صحابي بهادر تکړه زړور د هغه صحابي چې کله په جهاد کې راووت سره پټه وسره سره کپڑا هغه د سر نه وتړله او په میدان کې په ګډاش ټوپونه وای رسول الله علیه السلام فرمای د الله رب العالمین دا مزل ډیر بدش چې څوک ټوپونه وای ګډیږي مستی کوي د الله دا مزل خوښ نه ده خو په میدان جنگ کې او په دې ځای کې او په جهاد کې الله ته د ټولو نه خوښ مزل هم دا دی چې ته د دشمن مخې ته ګډ شو په ټوپونه ورشي دا هغه صحابي رسول الله علیه السلام په مدینه منوره کې پرېښوده چې ته پاتې شي بیبي عائشه رضی الله عنها فرمایي ټولې بیبیانې وې د ځان سره روانې چې څومره ژوندۍ وې نه بیبیانې ټولې روانې ځکه حج ته ځي تعداد د مسلمانانو ډېر زیات دی څوک د مدینې دي او څوک د نورو ځایونو نه را روان دي حج ته ځي د وتلو ورځ رسول الله علیه الصلاة والسلام 15 ورځې پاتې دي د ذوالقعدې د میاشتې یعنی د شوال دا د ذوالقعدې میاشتې 40مه 15مه ورځ 15 ورځې پاتې د خالی ورځ د هفتې رسول الله علیه الصلاة والسلام حرکت شروع د مدینې نه چې راووت ویخته رسول الله علیه السلام غوړ کړ سر ګمنس لنګ واغست نبی علیہ السلام ټول عمر لنګ اغوسته رسول الله علیه السلام په زندګۍ کې پرتوګ نه دی اغوسته کم چې مونږ او تاسو پرتوګ به لیدا ویلې به دا مې ډېر خوښ دی خو اغوستل نه دی ځکه د عربو جامه سوا لنګ چول ځکه مونږ ته شریعت وای په جامه کې استخپل خوخه چې څنګه جامه ته غوندي ستاد علاقې رواج لنګ دی لنګ تړه ستاد علاقې رواج پتلون دی پتلون اچو ستاد علاقې رواج پرتوګ دی بیا په پرتوګونو کې قسمونه دي شلوار اغه اچو ستاد علاقې رواج پلان کې ټوپۍ دا هغه ټوپۍ په سره و د علاقې رواج پګړۍ او پټکې تړل دی هغه اچو د علاقې رواج رومال په سره ول دی هغه کوا ستار رواج دی نستونی کپونو والا کې بند کې دا کوا دا نه چې دی کې به دا ساده او په دې سادهو کې به اجري زوړن به د تودا به د ثوابي یره مولیان ټول داسې کوي امخ کې ورځو کې علما ناستو د ټول علماو تماوي ویلي چې ستا کپڑے لمنه ساده چورس نستونی ساده د دم ساده د دم ساده او زه په تاسو کې ټول عمر لمن ګول او نستونی کپونو والا هغوی خو په دې پوهېدل ما ورته ویل خبره خو د اجر نه ده خبره دا ده چې د امت بعضې ناپوهه خلک غولی دوکه کوي چې د چا به دلته کالرو زمونږ د تبلیغ والا ورونه وایي چې د وچ زبرګي کې دا کفر دین بسي د وچ زبرګ او د وچ شیخ هغه ډېر کرته کافر شي مخکې هغه غوږونو والا کالرې وي دلته بیا هغه دوه غوږونه را ځوړل اوس به هم د بعضې خلکو نو تبلیغ مشرانو به ورپسې قینچي راواغست دا به یې کټ کړ چې نه دا خو د کافرانو دي ولې کافران ډوډۍ خوري موږ به ډوډۍ نه خورو کافران په گاړو کې ګرځي موږ به گاړو کې نه ګرځو کافران موبایل جوړي او استعمالي موږ به نه استعمالو دي ته عادات وای په دې کې اجازه غریب نه بیا هغه کالر والا دا غاړه به ته کټ کړله چې نه دا خو د کافرانو د دې کې خو عیسایان ټایي اچ بیا به ته لمنې کټ کړه چې دا ساده که بیا به ته نستونی کټ و مسلمان اورورا
که ته خامخا د نبی علیہ السلام تابعدار خو ټول عمر لنګ واچوه کنه ستا نبی علیہ السلام خو پرتوګ نه دی اغوستی محمد رسول الله علیه السلام پټکی کې هم ګرځېدلی دی بغیر د پټکی نه د ټوپۍ په سر باندې ټوپۍ سره ګرځېدلی دی او کله ناکله محمد رسول الله علیه السلام سرتور سره هم ګرځېدلی چې څوک کافر نه کی چا ټوپۍ دې نه ده په سر مونځ دې ونه شو د جومات سرتور سر څنګه مونځ کې نه دا به جایز نو رسول الله علیه السلام لنګ وتړه او اسم په احرام کې لنګ دی بیا د احرام جامه په خپله په شریعت کې لنګ په احرام کې ته پرتوګ نشي استعمالولی پتلون نشي اغوستلی نور لباسونه نشي کولی صحابه ته یې ویلي چې دوه کپړې استعمال کړي یو نه لنګ او بل نه صادر خو په دې کې به هغه کپړې نه استعمالوئ چې زعفرانو رنګ پې رګېدلی رنګینې کپړې مه استعمالوئ ساده استعمال کړئ که سپینی بهتره د احرام که سپین احرام نه خړ احرام برګ احرام بلم کولی شي بلم کولی شي خو سپین غوره دی ځکه نبي علیه السلام به فرمایل وای د الله رب العالمین سپینې جامې خوښي په دې کې مړو ته کفن هم ورکوي په دې کې احرام هم وتړئ الله ته سپینه جامه خوښه شنې تورې خړې ګلابي فلان کې دا ټولې جایز دي ته استعمالولی شي ممانعت پکې نشته رسول الله علیه السلام ذوالحلیفه ته راورسېد ذوالحلیفه دا میقات دی تقریبا 6 میله د میلونو په حساب دا د مدینې منورې نه لرې ځای دی کیلومتر دغه 8 کیلومتره به دغه مقام ته رسول الله علیه السلام راورسېد د دغه ځای نه به اوس نیت د احرام کوي د دغه ځای نه به عمره شروع کېږي حج به د دغه ځای نه شروع کېږي د مدینې منورې د داخل نه کوي ولې د الله حکم نشته د مسجد نبوي نه به احرام نه تړي د الله حکم داسې نه دی احرام به د ذوالحلیفه اوسو ته ابیار علي وایي د هغه ځای نه به تړلی زمونږ مور بیبي عائشه رضی الله عنها فرمایي وایي دا شپه رسول الله علیه السلام په ذوالحلیفه کې تېره چې راورسېده مدینه منوره کې وایي موږ له چې مونځ راکوو د غرمې 4 رکعاته مونځ یې راکړه ځکه مدینه وه 4 رکعاته د ماسپښین مونځ یې وکړه خو مازدیګر چې ذوالحلیفه ته راورسېده نو د مازدیګر مونځ یې 2 رکعاته راکړه خلک وایي زه په سفر وځم کراچۍ ته ځم سعودي عرب ته ځم دوبۍ ته ځم پنډۍ ته ځم لاهور ته ځم زه به د کم ځای نه مسافر یم رسول الله علیه السلام ژوند زموږ دپاره نمونه دی مدینه کې د غرمې مونځ کوو پوره مونځ یې وکړه ځکه مدینه وه خو د مدینې نه چې راووته 5-6 میله مزل یې وکړه مدینه ورته ښکاره کېدله په هغه وخت کې ځکه بنګلې نه وي ټاورې نه وي اوچت کورونه نه و دومره فاصله مزل یې چې وکړه نو رسول الله علیه السلام اوس د مازدیګر مونځ 2 رکعاته کوي نو چې ته کله د سفر نیت لري اراده لري چې کور کې وي مقیمي خو چې د کوره ووتلي یو 15 منټه ګاډي کې مزل دې وکړه او ستا کور علاقه کله تا نه پناه شه اډې ته ورسېدلې موټروی ته داخل شولې ایرپورټ ته ورسېدلې بس ته مسافر باقي منځونه مسافرانه شو ستا سفر د دغه ځای نه شروع شو چې تا نه کله خپل کورونه او خپل علاقه پناه شو خپل دیوالونه او کلی فنا شي نو دلته رسول الله علیه السلام د مازدیګر مونځ 2 رکعاته وکړه د ماښام 3 رکعاته ماسخوتنې بیا 2 رکعاته فرض وکړه ویتر به هم کوي مسافر سنتو ته معاف شي د سحر سنت به هم کوي ځکه عایشه رضی الله عنها فرمایي رسول الله علیه السلام د سحر دا 2 رکعاته سنت نه په سفر کې پریښي دي او نه په حضر کې پریښي په دې شپه باندې چې کله راورسېده سحر شي
رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په ټولو بیبیانو وګرځید. الله اکبر. دي ته وی پیغمبر د نه وانه بیبیانو سره ملاو شکرواله وکړي. دا د یو انسان په دې وخت کې او په هغه وخت کې د بشر د انسان په طاقت کې نه چې نه هزله او په یو ساعت کې هغه ملاو شي. چاسه دا بشري طاقت نه، دا نبوي طاقت دی، دا پیغمبري طاقت دی چې الله انبیاء ته ورکړي. او څنګه به نبی علیہ السلام اکثر به داسې کول، دومره طاقت یو بیبي سره چې به ملاو شو هغې پسې به غسل وکړو، بیا به بلې له ورغې بیا به غسل وکړو، هرې بیبي سره د ملاوېدو نه پس به غسل کوو. صحابي ورته وایي یا رسول الله علیه السلام که په آخره کې یو غسل وکړي ښه به نه تکلیف دی دته. رسول الله علیه السلام ورته فرمایي د هر ملاوېدلو پسې ځکه غسل کوم چې دا د انسان په بدن کې تازګي، خوشحالي او سکون او طاقت پیدا کوي. اسلام موږ ته دا فرمایلی دي که ته ملاو شو د خپلې بیبي سره د شپې فورا غسل وکړي دا به ډېره بهتره، بدن به دې برابري، طاقت به دې برابري. خو که دا غسل ته تر سهاره وروسته کې او په جنابت کې وده کېږي هېڅ ممانعت نشته. خو استنجا وکړه او اودس وکړه. استنجا او اودس نشي کولی، صرف استنجا وکړه. او که استنجا هم نشي کولی تیمم خو کولی شي، تیمم وکړه بیا اودس. په اسلام کې دا لازمه نه ده چې خامخا جنابت او فورا غسل. بل مانځه ته به ځان تیارې نه، مانځه ته به ځان تیارې. نو رسول الله علیه السلام بیبیانو سره ملاو شو. ولې؟ مخې ته سفر دی، زنانه دي، نبی علیہ السلام دی، لاره کې به مخې له زنانه هم راځي، سړي به هم راځي. محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د دې دپاره چې زنانه هم مستورې با پرده پاتې شي. او رسول الله علیه السلام خو اسم بچ دی، معصوم دی، مأمون دی، هغه چاته څه کوي چې ګوري، خو د خپل نفس د پاکوالي دپاره چې دا سفر مې دا حج مې مخې ته به زنانه هم راځي، لیدل به م کېږي چې سفر مې ښایسته د سکون والی، پسخېدل ونه شي چا پسې. بیا رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ته بیبي عائشه رضی الله عنها فرمایي ما عطر جوړ کړی، د عربو زنانو به عطر جوړول، خوشبویي مې جوړه کړې وه د مشکو نه. د رسول الله علیه السلام ویښته داسې و چې ویښته به یې د غوږونو پورې پرېغوستل. اکثره ویښته د رسول الله علیه السلام د دوی غوږونو پورې به داسې راغلي، د غوږونو نه چې به زیات شو هغه به یې کټ کړ. کله به رسول الله علیه السلام دومره ویښته پرېښودل چې د غوږونو او د اوږو په منځ کې به د سټه پورې. او دریم رسول الله علیه السلام کله ویښته مبارک دومره پرېغوستل چې د ویښتو سرونه به په اوږو باندې ولګېدل، دا ټول جایز. او کله به یې ډېر واړه کړه او کله به یې سر وخرېل. رسول الله علیه السلام ویښته و بیا به په دې شاته اړولي و، په منځ کې به یې ورته لاره ورکړې و، په عربۍ کې هغې ته مفرق وایي، د ویښتو منځ. وایي دا خوشبویانې ما راواغېستلې او د نبي علیه السلام د سر په منځ کې مې ولګول، په ږیره مبارکه کې مې ولګول. د دې نه وروستو رسول الله علیه الصلاۃ والسلام اوس احرام تړي. یو سړی محرم کیږي، د حج ته ځي، عمرې ته ځي، او د غسل نه مخکې کم غسل چې ته د احرام دپاره کې په کور کې مخکې په بدن یا په سر عطر ولګې، او دا عطر او دا خوشبویي او دا بوی د غسل نه پسته او یا د احرام نه رستم پتا پاتې وه، په دې کې باک او ګناه نشته. رسول الله علیه السلام د احرام نه مخکې مې ورته خوشبویي ولګوله. وایي 3 ورځو پورې ما به د رسول الله علیه السلام په دې سر مبارک کې د دې خوشبویي او د دې عطرو هغه پړقاته کتل او پکې ښکاره کېدل. خو چې کله د احرام وتړه بیا به خوشبویانې نه لګي. او که مخکې نه
د احرام نه مخکې د خوشبویي کوم اثر پتا پاتې نقصان نه کوي هغه کپړې به لرې کې کومو کپړو کې چې خوشبویي ده او که په بدن کې پاتې و پاتې به خیر دا اجتماع رسول الله علیه السلام ولې جوړوله رستو امت ته چې امت ته د احرام چل زده شي د سفر چل زده شي د روانېدلو چل زده شي صحابه وسره نو رسول الله علیه السلام احرام وتړ غسل د غسل نه پس احرام به دی اغوستی خو ته به لا محرم نه کله داسې وشي زمونږ د دې ملک نه چې حاجیان ځي عمرې والا ځي احرامونه هغه څوک په کور کې وتړي اکثره خلک په ایرپورټ کې وتړي د احرام په اغوستلو د احرام په تړلو لا ته محرم نه یې ولې تا لا نیت نه دی کړی نو بیا چې په جاس کې خو مزل وشي چې تقریبا 2-3 غنټې مزل د دې نه زیات نو په جاس کې اعلان وشي چې زمونږ میقات ته رانږدې یو 20 منټه فاصله پاتې نو په دغه وخت کې به تا به احرام د مخکې نه تړلی 20 منټه فاصله پاتې شو بیا اعلان وکړي 10 منټه بس په دقه ځای کې به ته نیت وکړي نو ته اوس محرم شو نو چې محرم شوې سر به نه پټې نو چې محرم شوې عطر او خوشبویانې به نه لګې نو چې محرم شوې خپله پاک او حلاله بیبي په تا حرامه شو چې محرم شوې نوکان به هم نه کټ کې چې محرم شوې ویښته به هم نه کټ کې اوس چې احرام دې تړلی دی او نیت دې لا نه دی کړی په جاس کې ناست نیت لا نه دی شوی یخني دې وشوه که سر دې پټ که هېڅ خبره نشته ولې نیت دې لا نه دی نو رسول الله علیه السلام احرام وتړ نیت خو یې لا نه دی کړی اوس نیت به د کم ځای نه کوي نبی علیه السلام په مسجد کې 2 رکعاته مونځ وکړ هلته چې هغه کوم مسجد جوړ کړی دی مونځ یې وکړ کله چې حجاج د مدینې نه واپس مکې ته راځي نو دغه ځای ته میقات وي مونځ چې وکړ سورلی ته خطه نو رسول الله علیه السلام تلبیه مې ویله او نیت یې وکړ لبیک اللهم لبیک لا شریک لک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أهللت بالحج والعمرة يا الله ده حج ودو عمرين يتمد نبي عليه السلام دي حج قران وي دوانه يوزيك ده دغه زين نيت شروش بيچ بيدا لګ غوندې مزلې په دې کنده کې وک په دغه ته وادي عقیق وي لګ مزلې چې وک بیا لبیک اللهم لبیک وي چې کله ته نیت وکړه د عمرې یا د حج ستا تلبیه شروع لبیک دا به وي په جاس کې په ایرپورټ کې په جده کې په لاره کې مکه کې دا به وي دا به نه بندي زنانه به وي خو په ښکته اواز په چوپ اواز او سړی به وي په زور سره په تیز اواز رسول الله علیه السلام فرمایي صحابه ته وی جبريل علیه السلام راغی او ما ته ویل چې د صحابه ته دی وایا چې دا لبیک چې په تیز وهي ولی دا د حج نښه ده علامه ده لبیک اللهم لبیک رسول الله علیه الصلاة والسلام ملګری نیت وک چا د عمرې نیت وک صرف د عمرې او چا د قران دی ته وی وس نبی علیہ السلام بزی مکی ته برسی طواف بکی صفا مروه بکی بیا به د اتمه ورځ باندې رسول الله علیه الصلاة والسلام راوزی د حج د پاره یوم الترویه اتمه ورځ رسول الله علیه الصلاة والسلام منا مزدلفه عرفات په دې ځایونو به ګرځي بیا به د اختر ورځ راشي شیطانان به وویشتلی شي قربانی به وشي سر به وخریلی شي نو نبی علیه السلام به حلال شي حلال څه معنی بس د هر څه نه به فارغ شي رسول الله علیه السلام مدینه منورې نه را روان شو د دغه ځای نه میقات
احرام برابر ک نیت یې راووت په کومه سورلۍ چې کېناسته عجیبه حج دی د هر څه معلومات پکې رانقل شو وایي هغه سورلۍ خواره وه ولې خوار څاروی چې دا تشي او خېټې کمی هغه مزل ښه کوي او په هغې باندې یو کته پرته وه چې صحابه کرام فرمایي وایي دغه کته 4 دراهم د 4 درهمو کته نبی علیه السلام په دغه سورلۍ باندې کېناست او ویلې صحابي وایي بشر ابن قدامه الضبابي وابصرت عيناي حبيبي رسول الله ودي خپل سترګو مې خپل حبيب او محبوب رسول الله عليه السلام ولد په عرفات کې مې بیا ولد اوخه باندې قصوا اوخه چې غوږی کټو او د هغې د لاندې یو کمزوري کته وه په هغې باندې نبي علیه السلام ناست نبی علیه السلام دعا وکړه چې یا الله زما دا حج د عمره د ریا نه پاکه که چې ریا پکې رانشي اسما بنت ابي بکر وایي د نبی علیه السلام خینې ده وایي موږ د نبی علیه السلام سره ټول حج ته روان یو نبی علیه السلام یو اړخ ته عایشه رضی الله عنها ناسته ده بل طرف ته ابو بکر صدیق ناسته ابو بکر رضی الله عنه د نبی علیه السلام نه په سفر حضر کې به نه جدا کې بالکل به ترې نه خوځېده په غار کې ورسره دا ملګری و په هجرت کې دا ملګری په جهادونو کې دا ملګری دې ته ملګرتوب دې ته محبت وایي نو چې وفات شه د رسول الله علیه السلام قبر سره د نبی علیه السلام د خلاص خیوږې طرف ته د ابو بکر صدیق رضی الله عنه قبرم جوړ شي نو د قیامت ورځ شي دا مړي چې د دنیا نه راژوندي کېږي او راوځي اول به د رسول الله علیه السلام قبر کولاویږي او دویم به د ابو بکر صدیق رضی الله عنه قبر کولاوي نو د قیامت په ورځ به هم دواړه ملګري وایي موږ ناستو د ابو بکر غلامو وایي راغی وایي ما نه خو وخورک شي غلام ورته وایي ابو بکر ورته وایي چې یو اوښ هم نشي ساتلی ورک دی ورپسې راپاڅېده ګزار یې وله ورکه خبرې ورته کولې چې اوښ دې ولې ورک وایي نبي علیه الصلاة والسلام یتبسم مسکیش او وی ویلې انظروا الى هذا المحرم وما يصنع محرم ته وګورئ څه کوي محرمه چې احرام دې وتړه بیا به جګړې نه کې بیا به لانجې نه کې بیا به بدې ردې چاته نه وې زمونږ حجاج په حجر اسود کې هم جګړې کوي ټیل راغستې دي په طواف کې هم جګړه ده په جاسته ختلو کې هم ټیل دی په کوزېدلو کې هم منډه ده په کم ځای کې چې بس تخیږي بیا منډه لا جدال ولا فسوق الله قرآن کې فرمایي چې حج ته ځي جګړې مه کوه لانجې مه کوه دیکې مه ورکوه څوک په اوږو باندې مه وهه چاله سکان مه ورکوه داسې حج وکړه حج مبرور وکړه ټیک ده دلته به راشي خلک به درته غاړه کې ګلونه اچوي چې حاجي صاحب راغلی دی او لارې به هم چې دی ګلونه شیندلی کېږي خو د حاجي صاحب د حج نه خبرې هلته دومره لانجې کړي په خوراک باندې جګړې کولې په نسوارو باندې جګړې کولې په طواف کې لانجې کولې بس ته په ختلو کې لانجې کولې زمونږ ملګری باچا صاحب ناست دی هغه وایي چې څوک ځي حج له ډېره ښایسته خبره ده د شیرینګ نه ځان ساتئ د شیرینګ چې په کمره کې ټول سره شریکي لانجې په خوراک هم جوړي ته مخکې لاړې ما ته دې صبر ونه که تا چابي وړې وه چابي دې رانه وړله او صبر دې ونه که او ملګرتوب دې خراب که ملګرتوب دې په شړق ولګي انډیوالي دې په شړق ولګي هلته د الله سره ملګرتوب د الله عبادت پکار دی بندگی پکار دی بس که د ژوند ملګری بیبي در سره وه دا خبره نور دا نورې لانجو نه به بېغه دې نه لانجې جوړېږي د دې نه غیمې جوړېږي حج دې خرابېږي عمره دې خرابېږي نو نبي علیه السلام مسکی شوی دی محرم ته وګورئ محرم به وهل نه کوي محرم به چاته بدې ردې نه وایي بیا مخکې څه
وخت پوره دی ان شاء الله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مکمل حج حجۃ الوداع دا به ان شاء الله بیا بل هفته کې بیان شي